چې څنګه تاسو ټولو مشرونو کشرونو ځوانانو لا پاته رو چې کله په 2022 کې رژیم چینج اپریشن وشو د عمران خان یو جمهوریت حکومت وګرځیدو دغه نه بعد د مونږ احتجاجونه پروت دي د مونږ هغه فریاد جاړو پراته دو چې دغه ریاست لا به مونږ ویل چې داو کسا بیا در راون کړی دي په مونږ باندې یو ځل بیا دهشتګردي مسلط کوي په مونږ باندې بیا دلته دهشتګرد رواله او تو وسره اګریمنت کړی دي هم ته رواله ریاست نو د یو وخت ډي جی اس پی آر د یو وخت چې کم منسترون وو هغه ټولو به مونږ لا ویل چې دا دروغ یي مونږ لا به دروغجن ویل چې دا هیڅ نشته مونږ به بیا احتجاج وکړو به تاسو ویل چې وګوره په غره باندې وروړېدل رويسوریا کا مونږ لا به ویل چې دروغ یي بیا مې تا ویل چې وکړه د غرونو نارکوشوال رويسوریا کا په کم تعداد کې دي بیا به هم دغه ویل چې دروغ یي بیا مې تا ویل چې وګوره په زورونو لار ورسېدل رويسوریا کا بیا به ویل چې دروغ یي چې کله یې کورونو لا رونغلل روي رسول هم دغه خلکو ورسول نو اوس ویایي چې اپریشن دا خبره ټول پردای قوم ټول قبایل او ټول پښتون قوم دا ووري چې د عمران خان کم وقف ته د ملټری اپریشن له سره دا یې مونږ پرونه مو ماغه و چې ملټری اپریشن نه مانو نه مونږ دغه خبره کوو چې ملټری اپریشن نه مانو سبب مونږ دغه خبره کوو اوس درڅم چې دا کومه کاروایونه دغه شروع کړې دي د مو پردو خبره باندې ځون پوي کو چې کله عمران خان د مو نو ما اناونس کړه د وزیر اعلی توپ د پوره دا ډي جی اس پی آر دلته په خبر لا روغلو شینې مانو ته یې څوک چې ته یې چې زه نه مانم عمران خان لیډر دی پاکستان تحریک انصاف د عمران خان دو دغه په وجه خلکو مونږ لا ووټ وکړای دی عمران خان د نن نو ما ور کړه چې دا به وزیر اعلی وي الحمدلله مونږ چې څومره ایم پی ګوندي چې څومره پښتون قوم دی چې څومره د خیبر پښتونخوا عوام دي هغه ټول ودرېدل او نن زه چې کوم دي تو سلام خو مخ یم الحمدلله زنن وزیر اعلی یم چې په یخ کې دوه کامیاب نشول بیا یو بل بیانیه جوړه کړه چې دا د سمګلرونو او دهشتګردو سره ملو دی په هغه بیانیه مې شکست ورکړو په سترګو کې مې د سترګې وچاولې مول چې زه نه تور وستری ته سره ملوي چې ویل چې سمګلرونو سره ملو دی مو ته ویل چې په بارډر باندې تی تر خپل اساسي ظاهر کا چې دلته څومره الیګل اسلار سي دلته چې څومره دهشتګردي سي څومره الیګل خلک سي د تو په سربراهي کې بارډر یې مو سره نه دی د تو سره دی دا ټول جوابونه مو ورکړي دي چې په هر یو بیانیه کې مې شکست ورکړو چې پوه شول چې په یوه خبره باندې هم نه هغه کېږي اوس روغلل بلې بیانیې جوړېدوله چې د په سربراهۍ کې چې کوم دي ملیټري اپریشن یې کېږي او پردیه ټول هم پاته دو مول هم پاته رو پښتونه ټول هم پاته دو مول هم پاته رو چې په دغه ټیم کې په تیرو کې ووره شروع دو په دغه ټیم کې ویلته ځناور هم نه وي چې ته نن اپریشن کوې د تو بل مقصد نشته صرف او صرف مولا شکست روکول غواړې بل مقصد دې نشته دا د بیانیې جنګ دی که دا جنگ د دهشتګردۍ ختمېدو وای یا د امن بحالېدو وای ته به یې مو سره کېنستی د مو سره به یې مشوره کولی چې دا جنگ د امن د بحالېدو وای چې کومه مشوره مونږ در کړې ده ټول سیاسي جماعتونه چې څومره دي ټول مذهبي جماعتونه چې څومره دي د هر مکاتبه فکر خلک مو د اسمبلی په فلور باندې ارجمع کړل ویل ته مونږ 15 نکاتي ایجنډا هغه چې کوم دي ساین کړه الا جرګه ختم نه وه ته بهر د مونږ ولمونه ووتل ټول دې اوچات کړل او هغه جرګه چې کوم دي تو د ختمېدو کوشش وکړو هغه بیانیه د ختمېدو کوشش ته وکړو د دغه مطلب دا دی چې ته بهر د مو ولمه اوچتوې ته په امن کې سیریس نه یې ته په دهشتګردۍ ختمېدو کې سیریس نه یې بلکې د تو مقصد بدل دی او هغه مقصد مو لم پاته رو د مو قوم لم پاته رو پښتون لم پاته رو چې د تو څه مقصد او مطلب دی هغه جرګه 15 نکاتي ایجنډا په هغه کې ټول سیاسي خلک ټول مذهبي خلک هر مکتبه فکر خلک هغه په دا 15 نکاتي ایجنډا باندې متفق شوي وو چې ملیټري اپریشن تو 22 کړي دي څه حل دی نه دی راوښکی نو ملیټري اپریشن د یوې خبرې حل نه ټول پښتون قوم یو طرف له دی ټول خلک وایي چې ملیټري اپریشن د یوې مسلې حل نه دی خو ته ټول پښتون قوم هم نه مانې امو سیاسي او مذهبي جماعتونه هم نه مانې د مو قبایلي مشرون هم نه مانې او ته هغه کوې چې کوم په بند کمرو کې فیصله کېږي ته نن په مو باندې اپریشن یو ځل بیا مسلط کوې کوم طرف له ته دا ملک بوځې کوم طرف له د مو دا پښتون ته بوځې زه خو یې ته بار بار د یوه خبره کوم چې یو ارڅي یوه فیصله کوي بل ارڅي بله فیصله کوي درېیم ارڅي بله فیصله کوي نن پکې بل روغلی بله فیصله کوي یاره مونږ چې کوم دي بیړ بکرې یو
مونږ کیړه مکوړي یو د خیبر پښتونخوا او د قبایلی اضلاع چې کومه دا تجربهګارو چې هر یو بیرتی تجربه به راغونډه کوي او بیا بیتی ذلیلیږي به څوک ځه دلته مرګري خبره وکړه چې مونږ د پوره چې کم د کمپنسیشن اعلان شوی و پهلا ځل چې مونږ د کورونو نه بېکوره کېدو پهلا ځل چې مونږ ارواتلو د کورونو نه تو وعده کړې وای وا وعده دې نه دو پوره کړې چې ولې دې پوره نه کړه نن در باندې اعتماد نه کوم پهلا مې مخکې چې کومې مسلې دي هغه حل کا دیان آباد به چې کوم دي مخکې مسلو باندې سره غنیږو دلته دا خبره کیږي چې ولته وسره مشرونو لیکل کړی دي مشرون به وسره لیکل کوي نه دغه خلک به وسره لیکل کوي نه چې ته پټرون هم کوي دلته د تو سره هم ټوپاک تای ولته یې سره هم ټوپاک تای تی اوچتاوي تی ډوراوي تی گرفتاروي تی واه ته پټرون کوي تی شهیداوي دغه سره د لیار کما پری خيرو هرمندای ولیار خو وای کنه چې لیار نو هغه به مجبوره کیږي د دانا مخکې د ملک لا پاکستان لا د مونږ ضرورت وو د مونږ د وینې ضرورت وو مونږ ته په خپل خواخه باندې وروتیو زوینه مې ته پری خو قرباني ورکړه 80,000 شهدا مې ته پیش کړل په دغه کې د مونږ پولیس فورسز په دغه کې مونږ آرمي په دغه کې مونږ فوجیون په دغه کې مونږ سی ټي ډي ولا د سپیشل برانچ ولا د مونږ لیویز ولا د مونږ خصادور د مونږ عوام دا ټول شامل وو 2018 کې امن روغلو ډي جی آی اس پی آر بیان پروت دی چې مونږ د لوکي کلیر کړی دغه نه بعد د دلته عربونه روپې په فینسینګ باندې ولګولې تو ول چې دا فینسینګ زه وکم دا د کوم عربونه روپې چې کم د عوام په ټیکس په پیسو باندې چې کم دي تو دا بار لګولای دی فینسینګ د کړای دی تو دغه خبره کړې و چې دغه نه بعد به چې کم دي جو مرغایم وزر نشي ولای د مو په سرحد باندې نن خدا خلک روغلی دي دا چارو واسطه دا څنګه روغله ته مولوی چې د مو په کوله کې دي زه په ټیکاله خورم چې ټیکاله په نه خورم امې وښني چې ټیکاله په خورم مې سبوی ترته ته مې وښني زه لور شم کم طرف دا ملک د تاسو د پلور دی دا ملک د مونږ دی دا ملک د عوامو دی چې دا څه فیصله وکړي ان شاء الله تعالی هغه به چلیږي بل فیصله به نه چلیږي امو په واس کې به یادوي یا به نوي چې ز اپریشن روي سور کم امو په واس کې به یادوي یا به نوي چې ز ډرون اٹیک روي سور کم خدا مې د قبایل سره ودارو دا مې د ټول پښتون قوم سره ودارو چې رښتیا به تا ویایم ان شاء الله تعالی چې ته دوکوي دا به تم یایم چې زه څه کوم هغه به تم یایم ان شاء الله تعالی و سر څو چې دا ټول ډرامه جوړه کړی چلو د مو قبایل ته نه چې کم دی په 78 سال کې یو کاسه وزیر اعلی نه دی راغلی 78 سال نه مسلسل په مونږ باندې چې کم دی دوه لوبې کړې دي 78 سال نه زه محروم اوسېتلایم نه یې کالج رو کړی دی نه یونیورسيټي رو کړی دی نه یې هسپتال رو کړی دی نه یې روډ رو کړی دی جنگ په مونږ کوي ډالر په مونږ ګټي چې زه راغلم مو ډایرکټ د 1000 عرب روپو پیکیج لون وکړو تاسو د پره تاسو د محرومیو لری کولو د پره د یغ نه بعد مو ټول فایلونه وکتل 4,950 عرب روپے دا حکومت د مونږ قرض دوره دا نه مخکې ته پاته وه زه ورته ویایم زه روچتوم دا خبرې او زه ورته ویایم چې خلم بینم ان شاء الله تعالی د دا نه بعد چې مو نور کم قانونونه راوالم ان شاء الله تعالی چې کم کور مو شروع کړی دی بنیادی کورونه چې صاحبو پکې تاسو ټولو ګټوي زه به یا وم یا به نه وم چې کم شیونه دو کوي نو الله لا پته رو چې زه به چېته وم خدا مې سره ودارو چې ان شاء الله تعالی سر به نه ټیټوم چې هر څومره ظلم وي داسې به ورته ویلو ان شاء الله تعالی اوس چې کم سکیمونه الریډي شروع دي په قبایلي اضلاع کې هغه په ای آی پی کې دي ای آی پی فند دا د وفاق نرس اوس اپره په کور دی چې دو مونږ لا 1.5 ارب روپې روکړی وای ا روپې ملانه دي روکړي نو د په واجب باندې سکیمونه لغوندې کې ویلوړ دي خو ان شاء الله تعالی هغه ټینشن مې ورکړی دی هغه به زر ملو شي دغه نه علاوه چې په صوبایي حکومت سره چې شی مرسي چې هر قسمه لا ډیولپمنٹ کورونه وي تاسو فیسیلیټیشن وي ان شاء الله تعالی صوبایي حکومت په د تاسو سره ویلوړ وي هسپتال لای اپګریډیشن چاله ویلو ضرورت نشته زه دغه خبره بچای مولا پاتارو د ډوګری ارتام پاتارو د جمرو درتام پاتارو د لنډی کوتلم پاتارو د تیروم پاتارو سکولونه دي سکولونه ټول ابلارس په میټینګ شوای دی چې کوم اپګریډ کول دی هغه به اپګریډ کوو چې دا د ټیچرونو کمای دی ولته به ټیچرونو ورولو چې دا د فرنیچر کمای دی ان شاء الله تعالی ولته به فرنیچر ورولو بیا غاټ سکیمونه دي اجاپېډ هم دی سپیرټ هم دی همدا څه د غاټ نور روډونه دي دا غم ټول ان شاء الله تعالی مو علم کیم دی او کور پم شروع دی د دښینه پیغام شو ان شاء الله تعالی د ترکینه پیغام شو ان شاء الله تعالی
هغه برتی په هر صورت باندې مین خبره دغه دو چې هغه تاسو ټولو په علم کې چې وي او هر یو کس په دا خبره باندې په خپل هم ځون پوي کو نور مرګري پم پوي کو چې دا جنگ چې کم دی دا د بیانیه جنگ دی دا جنگ چې کم دی دا صرف د مو د خروپېدو دهشتګردي ختمېدل دغه مقصد نه دی امن راوستل دغه مقصد نه دی دغه مقصد صرف او صرف د مو بدنومي دو د پاکستان تحریک انصاف بدنومي دو د عمران خان بدنومي دو زه خو به ویلوړیم زه ویلوړیم ذکر او صدا ډرامې کوي ان شاء الله تعالی او په اخره پرې به ویلوړم زه تاسو ټولو سپورټ هم پکور دی ان شاء الله تعالی سر به ملت کوم ان شاء الله تعالی